بأي ذنب قتلت الله وی د هغو ماشومانو په پوښتنه کومه ولې دا ماشومه ژوندۍ ښخه شوې ده بأي ذنب قتلت الله وی چې دا مړه شوې ده اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت دومره بېترسه پلار چې ژوندۍ لور یې ښخوله دا لور د مرګ نه چا بچ کړه دا قرآن بچ کړه دا محمد عربي بچ کړه دا قرآن راغی محمد عربي پیغمبر راغی امن راغی امن او ایمان عزتمندو یو ماده ده چې تر کومه پورې قرآن سټیج ته نه تللی تر کومه پورې قرآن آیین نه جوړ شوی تر کومه پورې قرآن قانون نه جوړ شوی تر کومه پورې د حکمران ژبه په قرآن ونه چلیږي قسم د خدای په ذات چې هر سړی فوجي که چې امن رانولي قسم دی چې هر سړی پولیس که والله کرن امن راولي امن او ایمان یو ماده ده په خبرو خو پوهېږو که نه امن چې کوم حروف دي الف میم نون او د ایمان چې کوم حروف دي الف یا میم الف نون ایمان دا یو ماده ده ایمان راوله امن راغی او چې ایمان نه وي امن شته نه دی په ډنډه باندې خلک نه سمیږي دا خلک په قرآن پیزواني کا دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم په حدیثو پیزواني کا دو ته د قرآن هغه لګام واچوه بیا به د شپې په تیاره کې که یوه مور بچی ته وایي تاریخ ورباندې ګواه دی د حضرت عمر په دور کې بچی دې شودو کې لږې اوبه واچوه ځکه چې شودې لږ دي او خلک به راځي چې هغه شودې ورته ورسېږي نو ورته وایي مور د عمر عدالت دی نو ورته وایي بچی دا شپه ګوره او عمر ګوره نو ورته وایي مورې که عمر نشته نو د عمر خدای خو شته که نه دې نوجوانې بچی ته ذهن کې چا اچولي چې الله شته دی دا اوس قرآن پیزواني کړې ده په تیاره شپه کې هم د عمر نه ویریږي د عمر د رب نه ویریږي د عمر دا زړه دومره چا په اسلام باندې نرم کړی دی چې حضرت عمر وایي چې ای الله که د دجلې په غاړه باندې دجله فرات دا چې دی په عراق کې دي که د دې په غاړه باندې یو سپی تندې نه مړ شي جل ووهي یا ربه ته به د عمر نه پوښتنه کوې چې دا ستا څنګه حکومت دی چې سپی د نه جل ووهلو داسې ایمان جوړ کا بیا به مطلب دا چې د قوم غم در سره پیدا شي چې نن زه په خپله د قوم په مرګ باندې فخر کوم قوم په شوق وجنم د قوم د تباهۍ دپاره اسباب پیدا کوم نو بیا هغسې ایمان جوړ کا د عمر بن عبدالعزیز ایمان جوړ کا چې په سلامتو صوبه کې به د زکات د اخیستلو والا سړی نو حکم به دا وشو چې دارې صوبې زکات یې خپله صوبه کې فقیر ته ورکړی شي قسم په الله که په صوبه کې به د زکات د اخیستلو سړی و دومره به صوبه مالداره وه دومره قوم مالداره و دا خلیفه دی عمر بن عبدالعزیز دا صحابي نه دی دا د صحابه کرامو بچی دی او کوم ځای ته مسلمان ورسېدو د اسلام شان کوم ځای ته ورسېدو چې کله ایمان و نو د سړي ایمان جوړو د ښځې ایمان جوړو د مالدار ایمان جوړو او د خلیفه ایمان جوړو کله چې امام مالک رحمه الله موطا امام مالک ولیکله نو هارون رشید ورته وی حضرت زما بچی ته به دا موطا وی دو زامن می دي دا موطا به ورته وی تا د حدیثو بهترین خدمت وکړو او مامون و مین ته به دا کتاب د حدیثو وی حدیث به ورته ته زده کوې هغه ورته وی بلکل مې خوښه ده نو ورته وی څه وخت به راځې نو امام مالک رحمه الله حیران شو ورته وی څه دی مطلب دی زه به درځم ستا دربار ته العلم یعطى ولا یأتي علم د چا دروازو ته نه ځي علم ته به ته ورځې که بچیان دې دلته رالیږي علم به ورته ښیم او که نه یې رالیږي زه دروازې ته نشم درتلی زه حجرې ګاګیټ ته نشم درتلی علم ته به ته ورځې دا تا پسې نه ځي وی ښه دلته به زما بچیان راځي خو معذرت سره وایم چې د قوم د دې بچو سره به نه کښېنې زما بچی به بیل کښېنوي زما بچو ته به بیل درس ورکوي د امام مالک رحمه الله ورته وی علم ورباندې زده کوې او که جهل که علم ورباندې زده کوې نو د قوم د بچو سره به یې کښېنومه او که نه جاهل ورنه جوړې او خر ورنه جوړې بیا به یې ځان ته کښېنومه وی نه جي علم ورباندې زده کو وی چې علم ورباندې زده کوې د قوم د بچو سره به یو ځای ناست دي دا درته چا ویلي چې د غریب بچی د یو ځای کې ناست دي او د مالدار بچی دی دا څه د سکول نظام دی څه دا لاټ میکالې والا نظام دی چې کوم هغه د خانانو بچي دي او د افسرانو بچي دي نو دا د مطلب دی چې په یو لوی یونیورسټۍ او کالج کې سبق وي او چې کوم د غریبانو بچي دي دا د مطلب چې لاندې ټاټ هم نه لري دوی د بورډ هم نه لري د دوی د سکول د ماسټر د ازیري هم نه وي
دا قرآن او حدیث ته د امام مالک ورته وی رحمه الله وی هارون رشید صاحب علم خو ستاسو د کور نه وتلی دی که نه ته خو د ابن عباس بچی ابن عباس رضی الله عنه خو ستاسو نیکه دی نو چې تاسو د علم قدر نه کوئ د علم قدر به څوک کوي نو د هارون رشید ایمان په خپله دومره جوړ شو یو ځل مامون امام مالک رحمه الله ته لوټه راواغېسته او خپې ورته وینځي لوټه ورسره ده د امام مالک په خپو باندې څه اچوي اوبه اچوي او امام مالک دا خپله خپه په خپله وینځي هارون رشید راښکاره شو ډېر زیات خفه شو ډېر زیات پریشان شو ورته وی مولانا صاحب ولې د مامون دوه لاسونه نه دي څه ولې کمزورې تربیت ورکوئ په یو لاس دې درته اوبه واچوي او په بل لاس باندې دې ستا خپه ومږي ته څنګه په خپل لاس باندې خپله خپه وینځي نو دې ځای ته د هارون رشید ایمان ورسېدو عزتمندو نو بیا به څنګه عالم ذلیل شي څنګه به خلک علم ته بچی نه ورکوي څنګه به خلک په بچو باندې علم نه کوي څنګه به د مامون د بدبختۍ خبره وه ورنه مامون د زمانې یو لوی نه لوی عالم و لوی نه لوی عالم امام یوسف رحمه الله د هارون رشید ټول حکومت قاضي ابي یوسف چلاو دی قاضي القضات ته هغه وخت سره د 100,000 روپۍ تنخواه وه هغه وخت سره 100,000 روپۍ تنخواه ټول حکومت به ورته د چلولو ټول نظام د په لاس کې و امام یوسف رحمه الله اڅه وی العلم عز لا ذل فيه علم داسې عزت دی چې چرم دی بې عزتي نه قبلی علم کې به بې عزتي نه علم بې عزته دی نه علم سراسر عزت دی ولكنه يحصل بذل لا عز فيه علم په دومره تکلیف او مشقت حاصلیږي چې سره ورکې عزت نشته دی علم به په انتهایی تکلیف باندې حاصلوي په سوال باندې به حاصلوي او په پریشانتیا باندې به حاصلوي په شلیدلو لتو باندې به حاصلوي په نهرو کلمو باندې به حاصلوي که د علم داستان تاسو ولیدو عزتمندو نو زما د په الله قسم وي چې په علماو هم زړه درد وکړي قسم په الله چې دا نن تاسو ته په دا سټیج باندې ناست دي دا سپینې لتې دوی چې ولیدي چې د دوی اندروني حالات تاسو وګورئ چې ټیکله درته خوند در نه کړي زما یو دوستو نو هغه تقریبا چې د جمعې کې ما سره 2-3 شپې څه مسله به هغې کې پاتې شو نو راته وایي یاره مولانا صاحب ما خو ویل چې تاسو والله چې همداسې غوړ زړ ګرځئ را ګرځئ او بس تاسو د خوبونه دي او تاسو د خوراکونه دي خو ما ته خو اوس پته ولګېده چې تاسو خو قسم دی که خوب هم شته دی نو دوی به مې وده کړه ماسخوتن مال بس تاسو پوه شه او کار هم پوه شه او زه به ورنه کېناستم ما به خپل کتابونه ځکه چې درانه کتابونه وو هلته مدرسه را په غاړه وه بیا به دوی د شپې وده پراته و زه به د شپې بیا را پاڅېدلی وم ما به خپل کتاب کتو وایي ما ته اوس پته ولګېده چې ستاسو خو خوب هم نشته دی ستاسو خو خوراک هم نشته دی تاسو خو ما چې قربان دا خو په ګپ نه کېږي دا خو په دروغو نه کېږي قرآن به څنګه په دروغو ژبو باندې وایي حدیث مبارک به څنګه په دروغو ژبو باندې وایي چې دې ته شوګیره ونه کړي سره د دې چې ګور دا زموږ عوام وروڼه نه دي مدرسې دوی جوړوي چاندې دوی ورکوي د ملا تنخوا دوی ورکوي هغه سب دوی راوړي سپیکر دوی راوړي هر څه ضرورتونه دوی پوره کوي خو دا امیان پاتې شو چا څوک سبق وایي هغه مولیان شو پردي بچي ورکي مولیان شو ځکه دوی خواري ونه کړه دوی مشقت ونه کړو جماعت ته ځي راځي ملا نشته دی د جمع نشته دی دا نشته دی جنازې دپاره نشته خو دی ونه ویل چېرې مولانا صاحب دا قرآن خو به زه هم راواخلمه که نه یو خبره کوم عزتمندو چې چا قرآن در کې نه دی ویلی د نن نه دا عزم وکړئ چې قرآن به ویو قرآن به ویو انشاءالله که نه به ویو او چې څوک هم درته وایي چې قرآن ګران کتاب دی د ده نه غټ ګمراه بل نشته دی چې رب په خپله وایي ولقد یسرنا القرآن لذکر الله وایي ما قرآن اسان کړی دی او ته وایې چې قرآن ګران دی امام محمد د ابو حنیفه یو ماییناش شاګرد دی مسلک حنفي د پخپو ودرولی دی څه زر کتابونه د عربیت ژبې د لیکلي دي او هغه په 7 ورځو کې ټول قرآن یاد کړی دی کراچۍ کې یو عالم دی منظور مینګل صاحب د اورېدو نه هغه په 11 ورځو کې ټول قرآن یاد کړی دی د وفاق المدارس مرحوم لوی محدث سلیم الله خان نور الله مرقده چې د افریدي ملک دین قوم سره تعلق و ډاکټر عادل بچی و هم شهید شو پروسه کال
نو هغه په 28 ورځو کې ټول قرآن یاد کړی دی. حسین احمد مدني رحمه الله دا د مالټا په جیل کې دی، د انګریزانو په لاس دا د سعودي د خاورې نه طایف نه نیولی شوی دی. ورسره خپل شیخ محمود حسن دیوبندي هم دی، ورسره مولانا نصرت حسین هم دی، د شیرګل د خاورې سره د مردان سره تعلق لري مولانا عزیرګل کاکا خیل، دا هم په دې سفر د جیل کې ورسره دی. 3 کاله او 2 میاشتې دوی هغه جیل تیر کړی دی. د روژې میاشت راله، شیخ خفه دی، انتهایی پریشان دی. شاګردان ورته وایي حضرت ولې؟ ورته وایي روژې میاشت راله او ما خو یو تراوه هم چېرته ختم قرآن نه ده کړې. پر رمضان کې به ما یعنی حافظ به راته ختم کولو، څه کال موږ سره حافظ نشته او یقینا چې په دې مجمع کې دوی سره حافظ نه و. شاګرد محترم لخت جگر یو مایه شاګرد حسین احمد مدني نور الله مرقده د ورځې سپاره یادوي او د شپې په تراوو کې ورته وایي. د ورځې یو سپاره یادوي او د شپې په تراوو چې کله میاشت ختمیږي 10 سپارې قرآن ویل شو او 10 سپارې یاد هم شو. نو هسې عزتمندو چې 10 سپارې په یو میاشت کې یادېږي نو قرآن ګران دی که آسان دی؟